الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين دی الله او دی رسول صلی الله علیه وسلم نا دی براءت اعلان دا هغه خلکو ته چې تاسو وسره معاهده کړی و دی مشرکینو نا فسيحوا في الارض 4 اشهر واعلموا انكم غير معجز الله تاسو پس مکه کې څلور میاشتې وګرځئ او خبر شئ چې بشک تاسو الله رب العزت عاجز کوای نشئ وان الله مخزي الكافرين او دا الله رب العزت کافرون رسوا کوي. اردو کی ترجمہ کروں براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. اظہار براءت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کی طرف جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ. سو تم چلو پھرو زمین میں 4 مہینے تک اور جان لو کہ بے شک تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے. وان اللہ مخزی الکافرین اور اللہ تعالی کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. سورۃ الانفال دا ختم کړلو او سورہ توبه څکوم دا شروع شولو. د سورہ توبه څکوم دا دي ته سورہ براءت نه ویل شي او سورہ توبه نه ویل شي. نو سورہ توبه نه ځکه ویل شي چې په دې سورات کې څو صحابه کرام د سیو چې هغه واقعیا به ورسته راځي چې هغه د غزوه تبوک نه پوتې شي. نو بیا الله رب العزت هغه باندې د ناراضګۍ اظهار وکړلو. نو بیا د هغه توبه ورسته قبول شول. هغه توبه وبسله. نو تقریبا 40-50 دن پرې د هغه توبه نه وقبوله. هغه نه بعد قبول شو ځکه د سورې توبه نه یي او سورې براءت نه او ته ځکه یي سو دی صورت کې الله رب العزت کفرونو نه اظهار براءت کړه دا او دی هغه تفصیل زه تاسو ته اوس بیانوم څنګه څه سوبو. بهرحال یو خبره خداغه دا چې دا سورې توبه چې کوم دا کنه د دې په سورات شروع کې بسم الله نه د لیکل شي. دی هغه واجب دا چې جبرائیل علیه السلام به کله قران مجید پیغمبر علیه السلام ته وحی په تور باندې راوړلو. نو جبرائیل علیه السلام به تلاوت کولو چې کله سورات ختم شوله بل سورات شروع کیدای نو جبرئیل امین به اخمانس کې بسم الله تیر کړل. نو هغه نه به دا اندازه ولګیدل چې کني دا بل سورات شروع شو. نو دا چې کوم دا د سورې توبه چې کله جبرئیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته سورې انفال تیر کړلو نو د دې په شروع کې چې کوم دا کنه هغه حضرت جبرئیل علیه السلام هغه بسم الله نه کړه تیرا څنګه کړه تیرا. نو دینا دا اشتباه پیدا شوله چې یاره دا چیرې د سورې توبه حصہ نه. نو لہذا دی سره چې کوم دا کنه بیا بسم الله نشو ولیکلی. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دور پر چونکه قرآن مجید دا نه منا د ترتیب سره کتابي شکل کې نه و. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بیا صحابه کرام زیات اجمعین یو ټیم متبرابر کړو او هغه ته د ذمہ داری ورکړه چې د قرآن مجید تاسو تحریر شکل کې بقاعده کتابي شکل کې راولې. ناغو چې کله راوستلو نو حضرت عثمان غنی رضی الله عنه چې کله دې ځای ته راورسېدل نو عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ورته فرمایلو چې داسې چال وکړه چې دې ځای کې تاسو بسم الله مالک ځکه چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دور کې چې کوم دا کنه داسې متوضاحت نشته چې پیغمبر اسلام څه فرمایلی. اسی چې کوم دا کنه دا د قرآن مجید په شروع کې چې کوم دي کنه اوږده سورتونه دي. څه کوم سورتونه داسې دي چې د هغه آیتونه څونه باندې دي. نو هغه سورتونه ته یل شي چې میئین او کوم سورتونه داسې دي چې هغه دغه میئین نه بعد راغلي دي. دا هغه سورتونه دي چې هغه آیتونه څونه کام دي نو هغه ته مثانی نه یای. او د کوم وړه وړه سورتونه دي لکه د اخیری سپاره کې عامه تسالون وغیرہ کې کوم سورتونه دغه ته مفصلات نه یای. نو بهرحال دا چې کوم دا کنه سورات دغه سورې توبه چې کوم سورات ته د دې سورې انفال سره مضامین ملويږي. نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته دا فرمایلو چې د دې سورې انفال او د سورې توبه چونکه مضامین دا یو شای دی لہذا دا تاسو په ځوي ولیکې. خو چونکه بسم الله دی کې پیغمبر علیه السلام نه ثابت نه ده لہذا تاسو د سی وکړه چې د نور سورتونو کې تاسو بسم الله ولیکې. خو دې ځوي کوم بسم الله ولا ځوي دا هغه خلی پرېږدي. نو دا صرف او صرف دوره پرې دا څه کني پیغمبر علیه السلام دا شای ثابت نه ده. یعنی چې ته سورې انفال یا د سورې انفال د ختم کو او سورې توبه ته شروع کای نو دې ځکه به بسم الله نه یای بس صرف دغه پرې دا. نور کته اوس سورې توبه سار نه شروع کړه لکه اوس ګوره مو دغه سورې توبه یایو
نو اوس به مو اعوذ بالله بسم الله دواړه یایو دا نه چې بسم الله د سوره توبه سره یل نشي دا صرف هغه تلاوت څه کوي مانس کې کومه بسم الله وی چې هغه د دوه سورتونو مانس کې د فصل د پار رچی د جدای د پار رچی نو هغه بسم الله د کې نشته نورا چې د کلام ابتدا ته دی نه کوي بیا به یقینا کوم دا کنه بیا ته بسم الله ورته یا اعوذ بالله بسم الله دا به لشي بهرحال اوس د دې سورته لک پس منظر باندې ځون پوي کې داسې چال وشو چې کله حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کفرون سره په حدیبیه کې سن 6 هجری کې معاهده وکړه نو هغه معاهده کې شرطونه تاسو ته مو غوړي بیان کړو نو هغه شرایطو کې یو شرط داو سو مختلفو قبایلو ته دا اختیار ورکړل شو سو کومه قبیله دغه فریقین کې یعنی محمد صلی الله علیه وسلم او بل طرف ته ابو سفیان مکی ولا خلق قریش او بل طرف ته مسلمانون دغه کې چې چو سره دوه حلیف او معاهده کې ملګری جوړیږي نو جوړیدای شي نو دا مکی سره دوی قبیلې وی یو ته بنو خزاعه نه یل شو او بل ته بنو بکر نه یل شو د بنو بکر چې کوم دا اعلان وکړلو چې مو قریش سره په هغه کې شاملېږو په حلیف کې مو سره غو سره حلیفون کېږو دی هغه ملګری معاهده کې مو هغه سره شریک او د بنو خزاعه چې کوم دا دغه اعلان وکړلو چې مسلمانانو سره محمد صلی الله علیه وسلم سره شریک کېږو بس معاهده کې دا خبره منشن شوله چې یاره د موتی تو د قریش او د مسلمانانو منځ کې دا خبره وشوله چې موتی تو خپل منځو کې یو بل ته څه نه ایو اندسي موتی تو به د یو بل حلیف ته څه نه ایو لکه فرض کیا محمد صلی الله علیه وسلم دغه خبرې پابند شولو چې د قریش سره کومه بل قبیله ده د بنو بکر سره اعلان کړل چې د قریش سره زب قریش ته څه نه ایو د بنو بکر ته څه نه ایو اندسي قریش دغه خبرې پابند وو چې موږ محمد صلی الله علیه وسلم ته څه نه ایو او د سره کوم حلیف بل شریک شولو چې هغه بنو خزاعه مو باغو ته څه نه ایو معاهده وشوله دغه معاهده دوا کوله تیر شول سن 6 هجری 7 تیر شول 8 تیر شول 8 ووس چې 70 شولو د 8 هجری کې کوم دي داسې وشولو چې دغه بنو بکر او د بنو خزاعه خپل منځو کې زړه بدی روانه و نو یو ورځ د بنو بکر کوم دا کنه دا سکیم جوړ کړلو چې یاره حمله وکړو نو دغه لګیا شولو د قریش بنو بکر معنی خود نه کو چې حمله ور باندې ما کوي محمد صلی الله علیه وسلم په بادو باندې اڅه الټای چې کوم د لګي پیسې او تا ویرګي صدا سره وخله وسلایا او تا ویرکا او سړیا او تا ویرکو اکرمه بن ابي جهل امیہ بن صفوان دا قریش طرف نه دا واو سره لول دی ابو بکر زوای چې کوم دا اکرمه نه سوري دی ابو جهل زوای اکرمه بن ابي جهل رضی الله تعالی عنہ ورسره ډېر لوی جلیل القدر صحابي جوړ شول په جنگ یرموک کې چې کوم دا کنه هغه بیا شهید شولو ډېر لوی وکړلو کرنامای کړي هغه ځای کې ډېر بهادر سره جنگ کړو بیا دو شهید شولو نو بهرحال دا اکرمه بن ابي جهل د تور سره شولو په شپې د کوم دا کنه دا بنو خزاعه باندې حمله وکړه بس خیر هغه ډېر خراب کو دا خلک روغلو مدینه منورې ته پیغمبر علی السلام ته دی هغه د قوم یو کاسو عمر ابن سالم رضی الله تعالی عنہ نمایوا دا روغلو په شعر او شاعری کې پیغمبر علی السلام ته یو فریاد وکړلو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تو سره موږ معاهده شوی دا د هغه معاهده عمل درآمد وکړه دی هغه فکر وکړه چې د هغه معاهده خلاف ورزي وشوله بهرحال حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ورته دا و فرمایلو چې د تاسو مدد به ان شاء الله ضرور کیږي بس دا ټکه وکړلو هغه روغلو دغه کې قریش ته خام ورول بدل سو ولا کور خو نه کړل نو قریش ډېر غبرو شو چې محمد صلی الله علیه وسلم په حمله کوي نو هغه څه چل وکړلو چې ابو سفیان د تورستولو ته منډه لوټ شه مدینه منورې ته پیغمبر علیه السلام ته مینات زری وکا او وسره تجدید عهد وکا سره نو سره د معاهده هغه کړه ریویو کور باندې خیر هغه کوم دروغللو حضرت عمر رضی الله عنه ویرغللو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویرغللو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت فاطمه ته ټول ته ویرغللو خپل لوري د پیغمبر اسلام په نکوح کې وا حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ته ویرغللو ټول ته ویل چې یاره د پیغمبر اسلام بالکل خاموش ته څه نه ای خو لکه اندازه ده سیدا من شاید د خانه ده نو ابو سفیان ډېر کوشش وکړو خو هیڅ طریقه نه جوړېدله بهرحال نامراد رسول شولو نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سن 8 هجری تقریبا 10 رمضان وو د رمضان المبارک میاشت او پیغمبر اسلام 10000 کسان ځون سره مدینه منورې نه راوخستلو او ته ویلو سره چې په مکی وروخی نو بس مکی باندې وروختلو نو مکی کې هغه غریبانو کې ځان او ارڅونه هغه نو بهرحال
حضور صلی الله علیه وسلم هغه کې ډیر د نرمه ولا معامله سره وکړه بغیر د جنگ نه مکافات شوله یو څو جړکونه وشول یو څو کسان اندازې انډیویډوالي بیل وروتل بس کوشش وکړل چې موږ مقابله وکړو هغه مسلمانانو یلوسا مغه کې عزت پتی وچول څو کسان بس نور څه کوم د اټول تسلیم شولو نو پیغمبر علی السلام څه کوم دا کنه وته د عام مفعلون وکړل ورته فرمایلو چې بس مو ټول تاسو مو سره ډېر ظلمونه زیاتی کړی دي خو نن ورځ به زه دا درته وایم لکه یوسف علیه السلام خپل ورونو ته دا ویلي چې لا تثریب علیکم اليوم چې نن ورځ تاسو باندې هیڅ قسم الزام نشته ده نو زه درته اندای یم چې اذهبوا فانتم الطلقاء منډه ورڅه تاسو ازادي هیڅ خبره تاسو باندې الزام نشته ده منډه ورڅه دا ټول موف کړو چې کله موف کړو نو د الله رب العزت سکیم دا و چې دغه مکه مدینه د کوم جزیره العرب دا کنه دا به اسلامي سټیټ جوړیږي لہذا دې ځای کې به کوم دا کنه کافر نشي پرېږدا والا هو ما ټیم کې پیغمبر علیه السلام ورته څه ونه ویل هغه نه بعد کوم دا کنه بیا ما ټیم کې خو ته دا ویلو چې را تاسو مطلب دا شاید څه شویر څه مو موف کړی نو مفسرین فرمایي چې دې ځای کې د کافرونو کوم دا کنه داسې وایي چې یو څلور ګروپونه کوم دا کنه هغه دې ځای کې جوړ شول یو څلور قسمه کفار شول یو هغه کافرون وو چې حضور صلی الله علیه وسلم د قریش کوم چې دا سره معاهده وکړه چې موږ تاسو به یو بل سره جنگ نکو او هغه معاهده موته کا او دویم فریق کوم دا کنه هغه کې دوی قبیلې وی دی یو نماوا بنو مدلج او د بل نماوا بنو زمره دا دوی قبیلې د سوي چې دا سره پیغمبر علیه السلام معاهده کړی و نو د دوی معاهدي د ټیم کې انم یاشتي پوتې نو یو فریق داغو یو د قریش ولاو او یو فریق بل وو چې هغه سره پیغمبر علی السلام بس مطلقاً دا معاهده کړی و چې زه ته هیڅ نه آیم څه ټیم لیمټ وسره نه و چې دغه ټیم پرې یو بل ته څه او څلورم فریق هغه وو چې هغه سره هیڅ قسم معاهده نه و نه دا و چې ته ته څه آیم نه دا و چې نه زه ته څه نه آیم نو لہذا اوس دغه څلور فریق وو نو الله رب العزت منشا دا و چې دغه معاهدي ټول ختم کړل شي او بس دغه جزیره العرب کوم دا کنه دا اسلامي سټیټ وګڼل شي بس کافرونو گنجائش دي ځکه نشته اوس چې معاهدي شوی دي نو دا به څنګه چال کیږي نو الله رب العزت دی هغه معاهدو تفصیل دي ځکه بیان دا چې 14 پارا څه قسم اوس آرډر دا چنانچه دا اول کوم آیت براءه من الله ورسوله دي ځکه کوم دا کنه حضور صلی الله علیه وسلم یا الله رب العزت د دوه فریقو ذکر کړه دا دی هغه دی پارا یو هغه خلق فتح مکه په موقع باندې پیغمبر اسلام بلا تعین مدت وتویل بس تاسو مو بخکلی ځان نشته ځاده کنه یو داغه خلق شو او یو هغه خلق شو چې هغه سره تاسو پیغمبر اسلام سره څه معاهده نه لشي سره او تچیلی نه دي چې تاسو ته څه نه آیا دغه خلق ته دا ویل شو او الله رب العزت فرمایي برات من الله ورسوله الى الذين عاهدوا من المشركين څو مشرکین ته دا اعلان دا څو د چا سره ته معاهده کړی دا سو تاسو فسیحو فی الارض 4 اشهر څلور میاشتو کې نه ځون ته قام وکړي څلور میاشتې تاسو کوم دا کنه هغه د ځون فکر وکړي ځون ته ځین لټای چی شکای بهتره ده دا غدا سو مسلمان شه او که مسلمانی کې نه نو تاسو ځون غام وکړي څلور میاشتو کې نه کوم پلڅه شام ته او هغه ته فارس ته کوم پلڅه لوړ شه خودي جن خپي وبسه جزيره العرب کې دي تاسو گنجائش نور مزید نشته ده نو وعلموا انکم غیر معجز الله خو ګوره دا یو سته که شام ته لوړ شي که بل ځای ته لوړ شي الله رب العزت نه خلاصېدای شي نه یعنی قیامت ورځ به تاسو حساب خسته شي دا نه چې مکینه وته پیغمبر اسلام ریچ نه او دیغه پہنچنه ته بهر شوالي نو ته الله نه پہنچنه بهر شو دی الله پہنچنه بهر ته نشي کېدله بهتر ته هر صورت کې دا غدا چې تاسو ایمان وروړي اوس دا بل آیت کوم دا کنه د کی بیا د هغه نورو فریقو دا چې سره معاهده شي وا چې معاهده موتکا د هغه د پر بیا الله رب العزت بل تجویز پیش کړی دا چې دا غوسره وڅ عمل کیږي خو فل هول د اول آیتونو کې کوم دا کنه الله رب العزت دغه خلکو هغه بیان کړو نو بهرحال دغه خلکو نه سره معاهدي کوم دا کنه ختم کړل شوی صرف 4 مهینه مهلت ته ملو شو څلور میاشتو بعد تاسو کوم پلڅې کني بیا به کوم دا کنه الله رب العزت مخکې آیتونو کې اعلان کړی دا چې ته بیا کسه حيث وجدتم فقتلوهم حيث وجدتمهم تجيت يا بیا من بیا قتل کای بیا پرګنه ما الله دې مونږ ته کمال توفیق نصیب الله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی الله علی سیدنا محمد و علی وسلم